د پاکستان د سپریم کورټ د مشر قاضي د روي په ضد د حکومتي جماعتونو اطلاع یا پی ډی ایم لخوا د احتجاج لپاره د پی ډی ایم کارکنان اسلام آباد ته رسیدلي او خلته د سپریم کورټ مخې ته احتجاجي مظاهره پیل کړې ده. د احتجاجي مظاهره ته د 400 د پخوانی د قومي اسمبلی غړو د جمعیت علماء اسلام د ضلع امیر مولانا سید ګوهرشاه په مشرۍ جلوس اسلام آباد ته سحر 9 بجې روان شوی دی. د مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام فعالین وایي چې ترخه به د اسلام آباد نه بیرته نه راځي تر څو چې د سپریم کورټ قاضي عمر عطابندیال استعفا نه ورکړي. د 400 د جمعیت علماء اسلام مخکښ سید خلیم شاه بچا وایي چې دوی به خپل احتجاج پرم نه ریکارډ کوي او هیڅ داسې یو ګام به نه پورته کوي چې د عین په ضد وي. نوموړي تحریک انصاف پړه وویل چې هغوی سرکاري او پوځي ودانو ته ورونه اچولي وو، لوټمار یې کړی او قیمتي ژوندونه یې اخیستي دي، خو دوی به د داسې تنانو مخه نیسي څوک چروانکاري وي. الحمدلله زمونږ چې کله قائد حکم کړی دی نو بیا تاسو کتلی دي چې مونږ خپل ریکارډ په خپل مات کړی دی. زمونږ ریکارډ زمونږ د جلسو ریکارډ اوسه پورې چانه دی یو پاټه هم نه مات کړی او ما حسب روایت او ما شان الحمدلله د لکونو تعداد کې کارکنان تاسو وینئ چې روان دي د ټول پاکستان نه او دا به ان شاء الله یو ریکارډ وي ان شاء الله او ما شان چې څنګه تاسو تیر زمونږ مخکینی لانګ مارچونه کتلی دي چې دا غیر ریکارډ اوسه پورې چانه مات کړی اوسه پورې چا دا نه ثابت کړی چې مونږ یو شیشه ماته کړی مونږ یو ګمله ماته کړی. دوی چې کوم دی د انډیا فوج ځان پورې او خانداو مونږ ته ټول عمر د دشمن په نظر ګوري. داغي عوام اغیل ته جشنونه وکړل چې ولې چې دوی دلته کم توړ پوړو کو دوی چې کم دلته په سرکاري تنصیبات باندې ورلل کور کمانډر هاوس باندې ورلل او په گورنر هاوس باندې ورلل جمعهتون دوی نه پاتې نشو. تاسو کو قتل چې یو بورډ باندې کلمه لیکل شوې ده او پاغي باندې دوی په ډانګونو باندې گزارونه کوي. نو موږ هغه خلک نیو الحمدلله. په دې مخال د قومي وطن پارټي جلوس هم د سکندر حیات خان شیرپو په مشرۍ کې اسلام آباد ته تللی دی. د پی ډی ایم کارکنان وایي چې ترخه به دوی په احتجاج وي تر څو چې ورته د مشرانو حکم نه وي شوی. حسین شاه سالار مینوم دی. زمونږ ډیوټي دا وی چې د علماء خدمت پکو ان شاء الله او تر څو پورې چې زمونږ علماء حکم نه کړي نه موږ واپس نه راځو. زمونږ خو بس د ډیوټي وی چې موږ ولاړ یو التا او خلکو خدمت دفاره موږ چاله نقصان نه ورکو او الحمدلله تر اوسه پورې موږ چاله نه نقصان ورکړی دی او نه به ورکو. جی زمانوم نعمت ګل دی. قائد محترم په حکم باندې اسلام آباد ته روان یو. د سپریم کورټ د ظالمانه او یک طرفه رویه خلاف چې کوم دی دا احتجاج دی او ان شاء الله دا به د چیف جسټس بندیال په استعفا باندې ختمو ان شاء الله. دا په داسې حال کې چې په 18 مای د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان سپریم کورټ ته د القادر ټرس غبن کیس کې راوخته شو چې چیف جسټس ورته هرکلی وکړو او ویل چې زستا په لیدو خوشاله شوم. د پی ډی ایم مشرانو خانو غندلې ده تمہاری 6 مہینے سے ٹھیک نہیں ہو رہی وہ رینجرز نے 2 گھنٹے میں ٹھیک کر دی. ادارو مشرانو سره لیدل قتل کړی دي او هغوی ته د سپریم غریب اور فقیر طبقہ پورے مغربی استعمار کے لیے خطرہ بن گیا ہے.